बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। تاسو ګورئ زما چینل الیاس بایوکیم. ډیر ویورز کم پریپریشن چې مونږه د ټیچینګ جابز لپاره سٹارټ کړی وو هغې کې نن د جنرال ساينس چې دی د 8 کلاس د هغې نه څه امپورټنټ ایم سی کیوز چې دي هغه ستاسو سره شیر کوم په خپل چینل باندې. ډیر ویورز دا ایم سی کیوز به ستاسو چې کوم د پرایمري سکول ټیچر دی هغې کې هم امپورټنټ دی. ستاسو د سی ټي کوم جابز چې دي د هغې ټیسټ د هغې کې هم امپورټنټ دی. د ډرایینګ ماسټر ډي ایم دپاره هم امپورټنټ دی. د پی ټي جاب دپاره ټي ټي جاب دپاره او قاري جاب دپاره هم امپورټنټ دی. زه ستاسو د ټولو ډیره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو زما چینل چې دی هغه ډیر بهتر طریقې سره فالو هم کو او تاسو ښه فیډبیک چې دی هغه هم ماته راکړو. زه ستاسو د ټولو ډیره زیاته شکریه ادا کوم. تھینک یو سو مچ. او زه دا امید ساتم چې تاسو ته به زما د چینل نه ښه نالج چې دی هغه تاسو ته حاصل شوی وي او تاسو به څه نه څه چې کوم دی پریپریشن کې ستاسو مدد چې کوم دی هغه زما په چینل باندې شوی وي. نو راځئ ویورس چې مونږ خپل د کوم نننی لیکچر چې دی د هغې سٹارټ چې دی هغه واخلو. The interaction in which both member get benefits from each other یعنی هغه انټریکشن چې هغې کې کوم دواړه ممبرز چې دي هغوی ته څه فایده حاصلیږي یعنی نقصان چې دی هغه یو ممبر ته هم حاصلیږي نو هغه به کم سمبایوټیک اسوسییشن چې دی هغه به وي. میوچولیزم، فریډیشن، کامنسلیزم یا کمپټیشن. نو ډیر هغه به زموږ سره وي میوچولیزم. کریکټ انسر دی آپشن نمبر ا میوچولیزم. اوس میوچولیزم داسې اسوسییشن دی چې هغې کې دواړه کوم ممبرز چې وي بوت ساید دواړه ساید ته هغوی ته فایده حاصلیږي او نقصان نه حاصلیږي یعنی نقصان یو ته هم نه میلاویږي. لکه فور ایگزامپل بیکټیریا بیکټیریا داسې ده چې هغه کوم انسان دی د انسان په انټسټاین کې چې دی یعنی کولمه کې هغه وي او هغه د انسان نه څه کوي خپل خوراک حاصلوي او دی ورته څه مهیا کوي دا بیکټیریا واپسۍ کې دی ورته وایټامینز چې دی هغه پرووایډ کوي. نو دلته کې څه وشول که هغه انسان راغی او بیکټیریا راغله نو نه بیکټیریا ته هارم راغی نقصان راغی او نه انسان ته چې کوم دی هغه هارم راغی نقصان راغی یعنی دواړو ته څه وشو بینیفټس راغی. بیکټیریا ته څه میلاو شو فوډ میلاو شو او ریټرن واپسۍ کې انسان ته چې دی هغه وایټامنز میلاو شو. نو داسې قسمه اسوسییشن چې هغه دواړو ممبرز ته بینیفټس کیږي او هارم یو ته هم نه میلاویږي نو هغې ته ویلی شي میوچولیزم. The organism that feed the other for food is called. اوس هغه ارګانیزم چې هغه څه کوي بل د خوراک دپاره څه کوي پرې کوي خوري ټیک ته نو هغې ته څه ویلی شي پرې ویلی شي پیراسایټ ویلی شي پیتوجن ویلی شي یا پریډیټر ویلی شي. نو هغې ته ویلی شي پریډیټر آپشن نمبر ډي. اگزامپل لکه کیټ پیشو چې کوم ده کیټ ایټ که پیشو وخوري څه وخوري ماوس چې کوم دی منګک چې کوم دی ریټ چوهه چې کوم دی هغه وخوري. نو اوس پیشو چې کوم ده هغه به څه وي هغه به پریډیټر وي ځکه چې پیشو څه وکړو د خوراک دپاره یې بل څه چې کوم دی هغه وخوړو او ماوس چې کوم دی هغه څه شو هغه خوراک جوړ شو د چا جوړ شو د پیشو جوړ شو. نو ماوس په دلته څه وي ماوس په دلته کې کوم دی هغه به وي پرې. In a food chain, which type of organism utilize most of the sun energy coming to the earth? اوس دا نور دی د نور نه چې کومه انرژي حاصلیږي هغې ته ویلی شي سولر انرژي. دا سولر انرژي چې کوم ده اوس دا سولر انرژي څه وشي
هغه راشي چرته راشي سولر انرژي راشي ایکوسیستم ته. نو کوم ارګانیزم داسې دی چې هغه په فوډ چین کې زیاته انرژي چې کوم دغه یوټیلایز کوي، کوم چې چرته راځي ارت ته ځمکې ته چې کوم دی هغه راځي. نو کریکټ انسر دی پروډیوسر. او پروډیوسر چې کوم دی دا گرین پلانټس دي، ځکه دی خپل خوراک تیاروي په یو عمل باندې، یو پروسس عمل چې کوم دی او هغه عمل ته ویلی شي فوټوسینتھیسس. نو په فوټوسینتھیسس کې څه کیږي؟ نور رڼا د یوز کوي، کاربن ډای اکساید ټیک ته، او د نور رڼا او د کلوروفیل په موجودګۍ کې کاربن ډای اکساید او واټر، دا څلور شیونه چې کوم دی د دې په مدد سره دی خپل خوراک چې کوم دی هغه تیاروي. اچھا question number 4. Bacteria and fungi are examples of bacteria او fungi چې کوم دا مثال دی، مثالونه دي د کوم یو شیز؟ د پروډیوسر، د کنزیومر، د ډیکمپوزر یا all of these. نو کریکټ انسر دی آپشن نمبر سی ډیکمپوزر. پنجای او بکټیریا چې کوم دا ډیکمپوزر دی، د خپل انرژي چې کوم دا افټین کوي، کوم ډیډ باډیز چې کوم دي، ډیډ ارګانیزمز چې کوم دي، دا هغه بریک ډاون کوي او د هغه نه خپل انرژي چې کوم دا هغه څه کوي هغه حاصلوي. Epiphytes grow on the trees is an example of. Epiphyte چې کوم دی دا په ونو باندې ګرو کیږي، لویږي، بړاویږي، د دې نشنما کیږي. دا اگزامپل دی د چا؟ د فیراسیټیزم، میوچولیزم، کامن سیلیزم. نو دا اگزامپل دی د کامن سیلیزم، آپشن نمبر سی. فعلا خو ایپیفایټس چې کوم دی دا واړه بوټي دي کم چې په غټو ونو باندې څه کیږي هغه ګرو کوي د څه دپاره؟ د سپیس دپاره چې کوم بیټر لایټ، ښه لایټ چې کوم دی د لایټ انرژي چې کوم ده هغه دې ته حاصله شي. اوس که د خبره وکړو کامن سیلیزم، نو کامن سیلیزم چې دی دا یو داسې قسمه انټریکشن دی چې په هغې کې یو پارټنر چې کوم دی هغه ته څه کیږي؟ هغه ته به فایده حاصلیږي. یو پارټنر ته به څه کیږي؟ بینیفټس به راځي، یعنی فایده به ورته راځي. او سیکنډ پارټنر چې کوم دی هغه ته به نه هارم ملاویږي، نه نقصان ملاویږي، او نه به ورته څه کیږي؟ نه به ورته فایده ملاویږي. یعنی هغه قسمه انټریکشن چې په هغې کې یو پارټنر چې کوم دی هغه ته بینیفټس کیږي، فایده راځي، او سیکنډ پارټنر چې دی هغه ته نه نقصان راځي او نه ورته فایده ملاویږي د دې بل پارټنر نه. لکه ایپیفایټس که موږ وګورو نو ایپیفایټس ته خو فایده ملاو شوه، نو لارج ټری چې کوم دی کمې باندې چې د ایپیفایټس ګرو کوي نه هغې ته نقصان ملاو شو نه ورته فایده ملاو شوه. نو داسې قسمه انټریکشن چې کوم دی هغې ته ویلی شي کامن سیلیزم. Human brain is divided into dash main parts. انسان دماغ چې کوم دی هغه په څو مین حصې چې کوم دي، ضروري پارټس چې کوم دي، مین کمی حصې چې دي هغه څومره دي چې هغې کې تقسیم شوی دی؟ 3، 4، 2 یا 5. نو کوم صحیح جواب چې دی هغه دی آپشن نمبر A 3. او که هغې نومونه مونږ واخلو نو هغه یو دی فور برین. اولنی دی څه شی؟ اولنی دی فور برین، بیا دویم نمبر چې کوم دی هغه دی میډ برین، او دریم نمبر چې کوم دی هغه دی هایند برین. فور برین، میډ برین اینڈ هایند برین. نو دا درې مین حصې چې کوم دي په هغې کې هیومن برین چې دی هغه ډیوایډ شوی دی. Which of the following is not a part of forebrain? forebrain اوس بیا د هغې حصې چې کوم دی هغه دي که وګورو نو forebrain په دریو حصو کې تقسیم شوی دی. ټیک ده، هغه کوم دي؟ هغه دي سیریبرم، تیلمس اینڈ هایپوتیلمس. کوم دي؟ سیریبرم، تیلمس
एंड हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस, ठीक है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. دلته کې دا خبره کوي چې هغه کوم یو پارت چې هغه حصه نه ده د چا حصه نه ده د پور برین، نو هغه کریکټ انسر چې کوم دی، کریکټ انسر جواب زموږ سره کم یو دی، هغه دی آپشن نمبر A cerebrum. cerebellum. Okay, it is not a part of forebrain. ठीक है. withdrawal of hand touching hot object is an example of. اوس یاره ګرم شیز دی او ګرم شی مونږ ټچ کو په لاس باندې او لاس مونږ واپس چې کوم دی هغه کو، دا اگزامپل دی د چا د ریفلیکس ایکشن، ریفلیکس آرک، والنټری اکټیویټي یا کانشیشس اکټیویټي. نو دا اگزامپل دی د ریفلیکس ایکشن آپشن نمبر A. اوس ریفلیکس ایکشن لکه ټنګ ووایم نو دا ریفیډ کویک انوالنټری چې هغه زموږ په کنټرول کې نه او اتوماتیک ریسپانس ته سټیمولس طرف ته، ٹھیک ده، ان سټیمولس طرف ته چې کوم انوالنټری اتوماتیک یا ریپیډ ریسپانس چې کوم دی هغه دی، نو هغه ته ریفلیکس ایکشن چې کوم دی هغه ویل شي. everything you do is controlled by. هر څه چې موږ کوو دا څوک کنټرول کوي؟ ریسپیریټری سیستم کنټرول کوي، سرکولیټری سیستم کنټرول کوي، ډایجسټیو سیستم کنټرول کوي یا نروس سیستم کنټرول کوي. نو کریکټ انسر دی آپشن نمبر डी نروس سیستم. نروس سیستم چې دی هغه سچ لکه مونږه واک مونږ ګرځو مونږه چې کوم دی سټیمولس طرف ته ریسپانس ورکو، یا مونږ سړک کراس کوو، یا مونږ لیکایي کوو، یا مونږ خط لیکو، یا مونږ څه شی ګورو، ٹھیک ده. نو ایوریثینګ دا څه چې کوم دی دا کنټرول کوي. څوک کنټرول کوي؟ نروس سیستم چې دی هغه کنټرول کوي. اچھا اوس نروس سیستم خبره مونږ وکړه. نو نروس سیستم چې دی هغه جوړ لسنه دی از میډ اف برین، سپاینل کارډ اینڈ هارت، دماغ، مغز یا زړه، برین، سپاینل کارڈ اینڈ بلڈ ویسلز، دماغ، مغز یا خون کے جو رگے ہیں ان سے بنتے ہیں. نروز، آرٹریز اینڈ وینز، د نروز نه، د آرټریز نه، د وینز نه، که برین، سپاینل کارډ او نروز. نو کریکټ انسر دی برین، سپاینل کارډ او نروز. یعنی برین، سپاینل کارډ او نروز چې دي دا د نروس سیستم د دینه جوړ چې کوم دی هغه دی. برین سټیم انکلوډز آل ایکسپټ. برین سټیم چې کوم دی هغه کې ټول وی علاوه د چانه. پهلا خو لږ وپیژنو چې دا برین سټیم دا ستا چې کوم دی هغه ویلی شي. نو برین سټیم چې دی د څه کار کوي؟ د کنیکټ کوي څه شی کنیکټ کوي؟ د کنیکټ کوي برین، دماغ، د چا سره د هغې کنیکشن راولي؟ کنیکټ کوي سپاینل کارډ. نو د برین کنیکټ کوي د سپاینل کارډ سره، هغې ته ویلی شي برین سټیم. اوس برین سټیم کې به څه څه وي او څه به پکې نه وي په دې آپشن کې. نو برین سټیم چې دی هغې کې میډ برین وي، په هغې کې فونز وي او په هغې کې میډولا اوبلانګیټا وي. کم پکې وي؟ میډ برین وي، پونز وي او میډولا اوبلانګیټا وي. نو که دلته کې وګورو نو پونز پکې هم وي، میډ برین پکې هم وي، میډولا اوبلانګیټا پکې هم وي. نو کریکټ انسر زموږ سره څه دی؟ آپشن نمبر سی سیریبیلم. CNS consists of. و CNS کوم وګورو CNS چې دی هغه سنټرل نروس سیستم. نو سنټرل نروس سیستم از کنسیسټ اف، هغه په څه باندې مشتمل دی؟ برین باندې، سپاینل کارډ باندې، بوت ان بي یا په بلډ ویسل باندې. نو برین او سپاینل کارډ از ا پارت اف سنټرل نروس سیستم. نو کریکټ انسر چې دی هغه دی آپشن نمبر سی بوت اے ان بی. PNS څنګه چې موږ CNS وی نو CNS سنټرل نروس سیستم ته وایي او PNS چې کوم دی هغه پیریفرل نروس سیستم ته وایي. نو پیریفرل نروس سیستم چې کوم دی هغه په څه باندې کنسیسټ دی؟ نو پیریفرل نروس سیستم کې کرینیل نروز وي او پیریفرل نروز وي. نو آپشن بس تاسو سره راشي آپشن نمبر سی بوت A and B. اچھا نو اوس کومه خبرو کو تاسو ته داسې راتلی شي چې how many pairs of cranial nerves in humans. نو هغه دی 12 pairs of cranial nerves. cranial nerves چې کوم دی دا هغه 12 pairs دي او spinal nerves چې کوم دی دا هغه 31 pairs دي. 31 pair of spinal nerves and 12 pair of cranial nerves. ٹھیک ہے. اچھا کوېسچن نمبر 14.
chromosomes are chemically composed of. اوس کروموسوم چې دی هغه chemically په څه باندې مشتمل دی؟ composed دی. DNA or carbohydrates, DNA and proteins, proteins and lipids, DNA and lipids. No, correct answer دی option number option number B, DNA او proteins. chemically chromosome چې دی هغه په DNA and proteins باندې composed دی، د هغې composition دی، او کوم protein چې دی هغې ته ویلی شي histones protein. histone. Okay. Acha, which of the following is not the component of nucleotide? nucleotide چې دی دا fundamental building block دی د DNA او د RNA. ٹھیک ہے، نو اوس وایي چې د هغې کمپوننټ اعضا چې کوم دی هغه کوم کوم دي؟ نو هغه 3 اعضا دي. ٹھیک ہے، تاسو دا هم راتلی شي چې how many components are of nucleotide, how many یعنې څومره، نو بیا به ستاسو انسر چې کوم دی هغه به 3 وي. آپشن به څه وي؟ کریکټ انسر به ستاسو 3 وي. خو که اوس دلته کوېسچن ته تاسو وګورئ وایي which of the following is not. ٹھیک ہے، نو د هغې کمپوننټ فاسفیټ ګروپ دی، ډي رایبوز دی او نایټروجینیس بیس دی. نو کریکټ انسر ستاسو سره دلته کې چې کوم دی هغه څه دی؟ هغه دی جین. جین چې دی دا د نیوکلیوټاید حصه نه ده، هغه کمپوننټ نه دی. اچھا اوس نایټروجینیس بیس که موږ وګورو، there are 4 types of nitrogenous bases. کوم کوم دي؟ یو دی ایډینین، نمبر سیکنډ دی ګوانین، ایډینین ګوانین، بل تھرڈ نمبر دی سائټوسین، and the last one is thymine. اچھا اوس دلته ستاسو له کلیر وکړم چې زموږ سره یو ډي ان اے وي او یو آر ان اے وي. ٹھیک ہے، نو ډي ان اے کې به دا څلور چې کوم دی هغه نایټروجینیس بیس وي. ٹھیک ہے، ایډینین به وي، ګوانین به وي، سایټوسین به وي او تھایمین به وي. اوس آر ان اے چې کوم دی، په آر ان اے کې به د تھایمین په ځای باندې بیا څه وي؟ یوراسیل به وي. ٹھیک ہے، now it is the difference between the nitrogenous bases found in the DNA and the RNA. نو ډیر ویورز تاسو ته ما نن چې کوم دی هغه په دې لیکچر کې 15 MCQs وکړل. امید ساتم چې تاسو ته به ښه نالج د دې نه درغلی وي، او زه غواړم چې ستاسو ښه فیډبیک په دې باندې چې کوم دی راشي. بعض اوقات زمونږ څه ویورز چې دی هغه داسې کولی شي چې یاره هغه داسې ووایي چې ستا پی او په ایف کې فرق نشي کولی. نو فی او ایف یاره دا داسې څه غټه ایشوز نه ده. اکثر زم دا ژبه چې کوم ده تاسو که وګورئ نو کې پي کې که مونږ وګورو صرف په خیبر پښتونخوا کې، نو دلته کې که مونږ پښتو ژبه وګورو نو سوات کې یو ځای، لکه زه پخپله بیسیکلي د سوات یم، نو سوات کې یو شانتې ویلی کېږي، مردان کې بل شانتې ویلی کېږي. حالانکې مونږ ټول وایو چې دا پښتو ده. پېښور ته لاړ شي نو هغې کې چینجز راشي، بیا که بنو ته لاړ شي نو ښه چینجز راشي، بیا که ډېر اسماعیل خان ته لاړ شي نو ښه چینجز. نو څنګه چې داسې چینجز راځي داسې زمونږ ژبه چې کوم ده هغه زه به یو شانتې زه به خپل لحاظ سره ټیک ویم، لیکن تاسو چې کوم تاسو ته محسوس کېږي، تاسو ته خو ستاسو هغه ژبه چې کوم ده محسوس کېږي، نو دوی لحاظ سره تاسو ته به بیا هغه ښه ښکاري، دلته به دا ښه نه ښکاري. نو زه په دې باندې معذرت خواه یم ستاسو د ټولو نه. خو زما مقصد دا دی چې تاسو ته زما نه نالج در ورسي او هغه تاسو ته فایده درکړي. ټیک ہے، فی او ایف داسې دونه غټه ایشوز نه ده. فوکس زموږ چې دی هغه په MCQs باندې دی او په ټیسټ په پریپریشن باندې دی. تھینک یو سو مچ. بیا به انشاءالله ملاویږو په نیکسټ لیکچر کې نوې ټاپک سره. السلام علیکم.